استهزاء ذکر کوي چې کله هم یو نوې آیات یو نوې حکم نازل شي نو دی هغه اوري خې واوري خو بیا هم اعراض کوي د الله جل شانه حکمونه واوري خپ هغه باندې پوه شي سره د پوی الله بیا هم استهزاء کوي لوبه کوي لوبه ټوکې کوي اسی یو پرزي خبره د الله جل شانه د حکم یو پرزي خبره غني د وجنا قرآن او احادیث مبارکه دا چې د سوق د مذاق چې د سبب او ذریعہ نه ګرځي ډیر خلک د قرآن آیاتونو چې د استهزاء چې د استعمالي او دغه رنګ احادیث مبارکه ان کې دغه د مطلب او دغه په معنی نه پويږي او غلط به استعمالي نو دغه د وجنا حدیث مبارک کې راځي یو کس نبی علیہ السلام فرمای د یو خبر نسبت زما طرف ته وکړو لکه حدیث ته د ورته حدیث د ځان خبره چې د منګړت خبره جوړ کړه نبی علیہ السلام فرمای اگر که دا خبره رښتیا وي نو ځان له په جهنم کې کور تیار کو اگر که دا خبره رښتیا می خود ځان یو کړو نبی علیہ السلام ته نسبت وکړو نو ځان له په جهنم کې کور تیار کو او بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمای بعضی ټیم کې یو کس به خبره استهزاء انداسي وکي چې معمولی د جیب په سر به وګڼي چې مړه دا خو معمولی خبره ده لګړي خلک کوی نه مړه څه معمولی خبره مې وکړه او یاد دې د پر نبی اسلام فرمایي چې خلک لګو خاندي نبی اسلام فرمایي د دې خبرې د وجنا هغه بداسي چې یا بد دین یا به قرآن پورې ټوکه شوی یا به حدیث مبارکه پورې ټوکه شوی یا به د دین د شریعت په یو حکم پورې ټوکه شوی نبی اسلام فرمایي وې د دې د وجنه بعد د په جهنم کې دومره لري پریوزي لکه څنګه چې زمکه د اسمان لري دی دا سه په جهنم ته